بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټولو به علم کې دا خبره وي چې ما سره د ډیر وخت نه ملګرو رابطه کوله، علماو عوامو ډیرو کسانو ما سره دا رابطه وکړله چې یاره تاسو مکمل درس مونږ ته میلو شي. نو چونکې د وسه پورې خو زمونږ درس چې هغه داسې بالترتیب نه و په پیج کې، نو مونږه د ډیر وخت نه دا کوشش کو. نو انشاءالله مونږه د نن نه به که خیرې مونږه لس سپارې چونکې مکمل کړلې، د نن نه به انشاءالله الرحمن 11 سپاره په درس باندې مونږ شروع کوو. نو د نن نه به انشاءالله چې 11 پاره شروع شي، نو مکمل درس آیات نمبر، پاره نمبر او صورت دا به تاسو ته انشاءالله د نن نه په پیج باندې میلاویږي. زمونږ کوشش په دی انشاءالله چې د 11 سپارې نه والا تر اخره پورې انشاءالله تاسو هم دعا کوئ چې الله مونږ ټولو له صحت عاجله راکړي. نو انشاءالله اراده مې ده که خیرې تاسو به دعا کوئ. د نن نه به مونږ د 11 سپارې نه درس شروع کوو او دا اراده ده که خیرې انشاءالله چې قرآن کریم به اختتام ترسو او د اخره پورې به تاسو ته هر ورځ مکمل درس په ترجمه میلاویږي. نو چې څوک د درس خواهشمني، عوام، علما، طلبا، نارینا، زنانا، نو انشاءالله د پیج نه به مکمل درس شایع کیږي. تاسو کو کور کې قرآن کریم روالی او ځان ته درس ولګوئ، نو انشاءالله تحت اللفظ ترجمه او مختصر تشریح انشاءالله په آسان الفاظو کې دا به انشاءالله د نن نه که خیرې مونږ شروع کوو. نو چې ستاسو ټولو علم کې دا خبره وي، د چا د درس خواهشي، نو انشاءالله د نن نه به که خیرې هغوی ته درس میلاویږي. انشاءالله زما به که خیرې کوشش حتی الوسع دی چې انشاءالله اسانه ترجمه به کوو، تحت اللفظ ترجمه چې لفظي ترجمه ده انشاءالله اسانه او روانه ترجمه به انشاءالله ډیره فایده به موشي انشاءالله. نو کوشش وکړو چې دې کې ټول کسان که خیرې شریک شو او فایده ترې نوالو. انشاءالله ډیره اسان فهم ترجمه به زما به کوشش دی چې څومره پورې اسانه ترجمه کېدلی شي، نو انشاءالله اسانه مختصر تشریح انشاءالله ډیره فایده منه به او ډیره د نفع موقع ده چې مونږ او تاسو غنیمت وګڼو، دا موقع د لاس نه لاړه نشي.